یو بزرگ لیکلی دی چې تاسو درې خبرې په خپل زړه ولیکئ چې دا یقیني دي. اولنۍ خبره وچا چې عمل د آخرت دپاره کو چې زما آخرت پې صحیح شي، الله رانه رضا شي، زه د جنت مستحق جوړ شم، زه د جهنم نه محفوظ کړلی شم، وی الله پاک به د دنیا ټول کارونه په خپله ذمه واخلي. دی به د آخرت دپاره اعمال کوي، دی به د آخرت په تیارۍ کې لګیایي، الله پاک به د دنیا کارونه ټول په خپله سموي. هغه که د رزق ضرورت دی، که هغه د لباس ضرورت دی، که هغه د مال ضرورت دی، که د څه ضرورت دی، خواهش نه، د خواهش الله وعده نه ده کړې، د ضرورت وعده یې کړې ده. او الله پاک یو انسان هغه بغیر د رزق نه وده کوي. نو موږ چې د الله نه غواړو، موږ خپل نشي غواړو، موږ خپل مستیانې غواړو، موږ خپل خواهشات غواړو، نو دا الله پاک وعده نه ده کړې. الله پاک زموږ د ضروریاتو وعده کړې ده. نو چې کله موږ د نیک عمل د الله د رضا دپاره د آخرت دپاره کوو، نو الله پاک به زموږ د دنیا ټول معاملات په خپله سموي، هغه به زموږ د اعمالو کفالت کوونکی وکیل جوړ شي. دویمه خبره هغه بزرگ فرمایي وی چا چې خپل ذاتی د پټې ژوند صحیح که، الله به د هغه ظاهر ژوند هم صحیح کړي. په کور کې دننه ژوند دی، هېڅوک ته نه دی خبر د ده او د رب معامله ده، خو دا ژوند د صحیح کړی دی. د چار دیوالۍ دننه ژوند دا صحیح دی، د ده د یوازې ژوند هغه صحیح دی، نیت برابر دی، سوچ برابر دی. وی الله پاک به د ظاهر هغه هم صحیح کړي، ده ته به توفیق ورکړي، په ده ته به اسانه کړي چې دی به خپل ظاهر هغه هم صحیح کړي. او دریم وی چا چې د خپل او د الله ترمنځ معاملې صفا کړلې، نو الله پاک به د ده او د خلقو ترمنځ معاملې په خپله صفا کړي. زمونږ کوشش دا دی دې سړي ته خوښ نه یم، د ده په نظر کې به څنګه غټ شم، د فلانکي په نظر کې به څنګه خوښ شم، د فلانکي په نظر کې به څنګه خوښ شم، دی به راسره څنګه محبت کول شروع کړي، فلانکي به مې څنګه عزت شروع کړي. نو دغه بزرگ طریقه ښودلې ده چې ته د الله سره خپله معامله صحیح کا، د الله حکمونه منا، د الله د حکمونو نافرمانی مه کوه. دا زړونه خو د الله پاک د دو ګوتو ترمنځ دي، الله پاک چې کم طرف ته غواړي وی ګرځي. ته د الله نه نافرمانه شي، الله پاک د خلقو زړونه ستانه لري کی، تا ته خراب کی. ته د الله تابعدار او فرمانبردار شي، الله د خلقو زړونه ټول تا طرف ته متوجه کی. نو هغه بزرگ وی چې دا په زړه لیکلو خبرې دي چې کله تا د آخرت دپاره عمل شروع که، نو د دنیا به الله پاک کفالت پخپله کوي، د دنیا د غم نه به بې غمه کی. او دویم چې تا خپل اندرون صحیح که، الله پاک به ستا ظاهر پخپله صحیح کی. او کله چې تا د الله سره معامله صحیح کړله، د خلقو سره معاملات دا به الله پاک پخپله صحیح کی.